خورې شه هغه سر او سترګې چې هزار کرته د مصطفی د کوڅو خورو نه قربان نه وي و ما دې رب ستا په تیغ شهید کړي لاساني دلبره چې د محشر په سخت رس کې مې ارمان نه وي او زما دې هم ستا په مخ قسم وي ای زما محبوبه چې دواړو کونو کې مې ستا غوندې جانان نه وي چا چې سودا وکړه د سر په بها ستا د وصال دغه سودا کې خو به هیڅ چرې تاوان نه وي او څوک چې شیدا په دلبر نه وي محمد امینه داسې نه اهله د ژوندې په دې جهان نه وي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې انسان خو وي کافر څه مسلمان نه وي. محترمو دا ټایم کې زه په مسجد نبوي کې د امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه کې ولاړ یم. تاسو ته پته ده محترمو چې د په ناموس رسالت باندې حملې کېږي بالخصوص په پاکستان کې چې کومه مسله شروع ده د ختم نبوت په دفاع کې څه کسان لګیا دي د ختم نبوت په مخالفت کې څه افراد راپاڅېدلي دي او څه فیصلې یې کړي دي او هغې له الحمدلله د ختم نبوت په دفاع کې زموږ د پاکستان علما راپاڅېدلي دي الحمدلله پر زور ریلیانې کوي الحمدلله ثم الحمدلله. زه په دا مسجد نبوي کې د هغه علمو دپاره دعاګو یم بالخصوص د هغه نوجوانانو دپاره چې هغه د ختم نبوت د دفاع لپاره منډې وي او د ناموس رسالت د دفاع لپاره منډې وي په دا مسجد نبوي کې د پاکستان د علمو دپاره دعاګو یم چې الله دې د هغې په مالونو جانونو عمرونو کې برکت واچي او هغه نوجوانان چې د ناموس رسالت د دفاع لپاره منډې وي الله دې د هغې په عمرونو رزقونو کې برکت واچي او الله دې د امام الانبیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس محفوظ وساتي او الله دې غازیان او مجاهدین نورم ډیر کړي بالخصوص د فلسطین د عوامو دپاره چې کوم په فلسطین په مسلمانانو باندې ظلم کیږي په دا مسجد نبوي کې د هغې دپاره دعاګو یم او یو اخیری خبره بله کوم چې په دا پاکه روزه کې ولاړ یم د کومو ملګرو یا د کومو مسلمانانو چې دا ارزو او دا ارمان دی چې زه د دې حرمینو ته او د نبي اسلام زیارت له راشم الله دې تمام جمله مسلمانان هغه چې په زړونو کې شوق دی یا بیا موږ ته د دعاګانو درخواست چا کړی دی هغه ټولو ملګرو ته مې دعا کړې ده او الله دې د ټولو مسلمانانو حرمینو شریفینو ته بالخصوص د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارتونه بار بار نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام